اجي کتونکو څنګه چې تاسو کته شه د وخت کې مونږ موجود یو په پیښور چوک یادګار سراجان بازار کې د دې بازار صدر صاحب مونږ سره موجود دی. غوي سره به مونږ خبرې اترې کوو او د دې بازار بارکه به نه هم تاسو کو چې دوی ته سم مشکلات درپېښ دي او رمضان دی. په رمضان المبارک کې د بازار څه صورت حال دي او دوی څه ویل غواړي څه پیغام ورکول غواړي د رمضان بارکه. جی الرحمن الرحیم. تاسو میډیا شکریا ادا کوم چې ما چوک یادګار بازار صدر مزه بازار سراجان لیاقت نوم می دی او دلته چې د موږ د رمضان بار کې ټوپو جالیماز د دې مارکیټ د رمضان کې خاص کر د جالیما ټوپې ډېر استعماليږي تسبیح وغیرہ دا مخکې چې دا ټوپۍ و چې د سوات او د پیښور دا استعمالي دي مخکې اوس چې ماشاءالله دی وکي د چین نم راځي د کراچۍ نم راځي مختلف بنگلاديش ټوپۍ دا استعماليږي د سیدا جانیما شو مخکې د پنجاب نه راځي پاکستان جانیما اوس چې د چین نم جانیما ډیر رافوم والا راځي دا شانتي تسبیح شولې دا مختلف هغه ایټمی دی دا اوس نن سبا الله دې ماغو کې دې سره دا پیشن جوړ شوی دی ټوپو سره جانیماز شو د سیدا تسبیح شو هغه شانتي څنګه سړی د کپڑی هغه شانتي و سره ټوپۍ می استعمال ډیر زیات شوی دی. نو موږ عمره مبارک فرایض هم په دې میاش کې ډیر ادا کیږي اخوی ته سویل غواړي چې څوک عمره لذي او جنمازونه د سینه اغستل غواړي نو دا زمونږ اول سیلر مارکیټ دی دلته د پیښور نه هغه کیږي ټول مالونه دلته نزي دا د سواد ضلع شو د تیمرګر شو د هغه ټول جالیمات چې دی ټوپۍ تسبیح د حج د پاره ایرام شو مختلف دا ټول دلته نه زی دلته نه استعمال د پاره خلک دا اول سیل مارکیټ دی دا اوس هغه شانتي مزه نشته دی چې کوم مخکې چې وو دلته نه پیښور نه اجنټ له اوس چې دی اجنټ د پیښور نه ټول اسلام آباد ته کلی نو هغه اثر په دې مارکیټونو باندې پریوته دی هغه مخکې چې کوم اجین هلته نه هغه کېدل پیښور نه دلته هوټل والا هم خو تسبو والا هر یو کار هغې سره خو و چې دلته نه تللی دي اسلام آباد نو دې باندې غټ اثر پرېوتی زموږ پیښور صوبه باندې نو هغه خلک وراتله درې څلور ورځې پاتې کېدل بیا دلته سامانونه هم اخیستل کېدل هر څه دلته پیښور په سطح باندې اوس دې باندې ډېر غټ اثر دا پرېوتی دی چې ټول اسلام آباد نو چې چترال نه راشي یا د سوات یا د مومند یا د فریدون اباروبار لاړ شي نو هلته نه تسبیح هر څه مکمل ځان ځاغه کی نو دلته بیا هغه سامان نه اخیستل کی نو هغه بیا هم داسې باروبار ځي نو دا موږ د پیښور ګورنمنټ ته خاص کر گورنر صاحب وزیر اعلی ته ویو چې دا دلته بیرته بحال شي دا اجکې هم دلته بیرته بحال شي او دا اجین دلته نه پیښور نه شیب شي نو هغو ته مشکلات هم ډیر دی او دا دلته کاروبار په سطح مایا سم پیښور خراب دی نو دا پیښور و مسره لګاغه شي تقریبا د سیو چې 15 کال او شدل د روزګار کوه او ټوپۍ خرڅو جانمازونه خرڅو او دغه په بازار باندې خو د سیو چې ډیر اثرات پریوتی دي یو خو چې دغه باندې حساب د سیده کنه چې مخکې اجان د دې زینتونو ډیر روزګار سره روانو تسبیح جانمازونه د سيزونه سره ډیر خرڅېدل اوس دا غي نه بس چې دی اوس د اسلام آباد ته شي نو په خبر باندې ډیر اثر پریوتی دي نو چې دا بیرته په خبر ته شي نو بیا ډیر خشي نه الحمدلله هر څه برابر دي نو انتظامی هم هر څه برابر دي. جی زمانوم خلیف الله دی او مونږ چې دی زما د نیکه دا کاروبارو بیا مې والد صاحب شو اوس مونږ ته پاتې دی او اوس الحمدلله کار خو چې دی د تسبو د جانماز او د احرام کار خو ماشاءالله ډیر ښه دی فعلحال ډیر ښه روان دی الحمدلله ځکه عمرو ته هم خلک ډیر ځي حج له هم خلک ډیر ځي او بس نور کار الحمدلله ډیر ښه دی جی. چې څوک یو ولي که درجن علی ټول یو ریټي
هول سیل باندې پرچون چې دی دلته ډېر کم خلک راځي ټول چې دی څوک چې ډېره سودا کوي دی مارکیټ ته راځي جی نه الحمدلله انتظامیه نه ته موږ څه مشکلات نشته دی دلته ټول موږ داسې یو لکه بیگان مې داسې او جي اشکال وش چې دلته روزګار کو او الحمدلله ښه روزګار دی دا موږ چې کوم کاروبار کوو په حیثیت باندې ډېر ښه روزګار دی تسبیح جاني مازونه او ټول د هول سیل کاروبار دی پرچون پکې نشته دی دی کې بازار الحمدلله ښه بازار دی ښه روان دی او اوس خو چې دی خرچې خلکو سیوا شوي دي زیاتې شوي دي خامخا پریشر په خلکو باندې راځي په دې اکله باندې خامخا ډېر دغه راځي پریشاني راځي او چې دا پیغام ورکو چې کېدګر خو یو ښه بازار دی بل دا د هول سیل مارکیټ دی پرچون نو شیم دلته خلکو ته په هول سیل ریټ ملاویږي په کم قیمت ملاویږي دومره قیمتونه ورپسې دی بازار والا نه ورچي لکه بر پرچون والا چې ورچي دا بازار کې چې دی دا ټول دکانداران په ښه ارزانه ریټ باندې سودا خرڅوي ګرانه نه خرڅوي عرفان الله دی او موږ چې دی پېښور کې اوسېږو دلته پاتې کېږو او دا زموږ روزګار دی د نیکه د وختونه او حالانکه اوس زموږ والد صاحب هم پکې راغو موږ هم راغو او تقریبا وخت ډېرو شو او زه چې راغلی یم ما یو شپږ اووه کاله وشو دې روزګار ته او تقریبا د دې 30-35 سال کېږي چې موږ دا روزګار کوو بازار بس پر حال موږ شکر وباسو خو فی الحال حالات داسې دي چې ګراني ده ډېره زیاته هر یو شی وروسته روزه ګرانېږي مخکې به چې کم زموږ سیلري کې دا مطلب کم شیزونه به خرڅېدل نو هغې به ډېر مطلب موږ له فایده راکوله اوس هغه شانتي دغه نشته اوس ګراني ډېره زیاته انتظامیه ته دا پکار دي چې مهرباني وکړي مطلب دا کم شیزونه ګران کړي دي مطلب غریب خلکو ته ډېر مشکلات دي کم چې مالدار خلک دي هغې خو وس کېږي خامخا هغې روزګار دغه روان دي هغې کوي داسې غریبانان خلک بیمار دي د هغې مطلب هغه څه شیز ته ضرورت دي نو هغه شیز هغې نشي اخیستی نو مهرباني دې وکړي چې غریب سړي دپاره هم دا اسانتیا راولي زما نوم حاجي شفیع الله دی او تقریبا زه دلته چې کاروبار کوم نو زما دا 14 کاله په دې بازار کې وشو پهله دلته صرف زما دکان اوس الحمدلله دلته ډېر دکانونه جوړ شوي ټول د هول سیل کاروبار دی مزدوري کمه ده خو مثلا الحمدلله دا دینی کاروبار دی جانماز او تصفه او همدارنګه خوشبو او مسواک او ټول سنت اعمال دی الحمدلله د خیر او د برکت دغه دی او دا اوس چې کومه میاشت را روانه ده الحمدلله دا هم د خیرونو او د برکتونو او د مغفرت او عتق من النار میاشت ده الله تعالی دې په ټولو مسلمانانو باندې په خیر او عافیت باندې تیره کړي الحمدلله بس دکاندارانو په دې کې سیزني او مزدوري الله پاک کوي او یو خیر ولا ورکوي د دنیا او د آخرت د خیر میاشت ده الحمدلله په دې میاشت کې موږ خوشحاله یو او ټول مسلمانان خوشاله دي خپل نیکو ته خوشاله خسته عملونو ته خوشاله الحمدلله حبیب نور نوم می دی او حبیب کې په نوم دکان مشهور دی او 2003 نه زکار کوم دلته چوکیاتګار دا ټوپو روزګار هم دی نو مطلب کم قسم خلک دلته کې راځي تاسو نه ټوپې اخلي او په کم طریقې سره تاسو خپل سیل کوي دا مختلف خلک راځي د افغانستان نم راځي بیا دلته بټ آباد مانسیره وګي او بټا ګرام دي زین راځي به مردان شو 410 شو دي زینم خلک راځي په هول سیل موږ نه مال نه وړي مال صرف دلته ملاويږي کنه تاسو لګي نه موږ بلټیکو مال پاړو باندې زی او موږ بیره سي راوړو د سکر حیدرآباد نواب شاه کراچۍ نه موږ مال راوړو بیل زیره مال راوړو بس ټوپۍ خو سنت دی ټوپۍ خو بس هر سړی مانځه لپاره اوس دی وخت هر سړی اچوي مانځه لپاره اچوي ټوپۍ زما نوم خو ګلنور دی او تزبور روزګار خو 2004 نه شروع کړی دی او زمون خو د روزي میشي بختوره میشت او بس دې میش کې تسبیح مزبی دا ډېرې خرڅېږي او به هول سیل کار دی هر څه ته ځي تیمرګري ته ځي سواد ته ځي بنو ته ځي میرا هر علاقې ته پاکستان ګوټ ته ځي دي ځینه پېښور چوکیاتګار نه صرف روزه کې دا تسبیح خرڅېږي روزه کې او د حاجیانو په وخت کې خرڅېږي ډېره نظامي مشکلات نشته دی تقریبا د
20-25 سال نه وشو چې دا ټوپو کار دی په توک باندې زموږ کم ځای ته ستاسو ټوپې ځي او کم قسم خلک راځي ستاسو ټوپې؟ زموږ نه تقریبا ډی خان ته ځي، بونو ته ځي، لکي مروت ته ځي، داسې نوښار ته ګر چاپېره صوبو ته ځي. بازار کې څه مشکلات نشته یې تاسو ته؟ نه هیڅ مشکلات نشته دی. صدر صاحب ته څه ویل غواړئ؟ مونږ صدر صاحب ماشاءالله سه لکه مونږ سره رونو غوندې زندګي تېره چې څه دغه صدر صاحب ته مونږ وینا کوو هغه مونږ سره دغه تعاون کوي. انتظامي نه څه مشکلات؟ نه هیڅ رقم انتظام ته څه دغه نشته، بالکل مطمئن دي. جی کتونکو تاسو کتل چې مونږه په بازار سراجا چوکیدګر کې موجود وو. د بازار صدر صاحب لیاقت نه ټول دکانداران هم مطمئن دي او وی وینا ده چې مونږ ته هیڅ قسمه تکلیفات نشته دي او د دوی روزګار چونکې د رمضان میاشت ده نو ډیر ښه روان دی. د ټوپو روزګار دی، د تسبو روزګار دی، د جاني مازونو روزګار دی او په دې میاشت کې ډیر ښه روان دی. کیمرامین توفیق احمد سره رڼا ګل پیام خیبر پیښور.